او په روژه کې یقینا هم دغه خبره ځکه چې کله یو کس روژه نیولې وي دی تږی شي دی اوږې شي دی بدن ضعیف شي نو په کور او په کمره کې پټو پناه د سره هېڅوک نه وي مطلب موسم هم ګرم وي او اوبه هم یخې موجودي او که چېرته مثال په طور دی اوبه وڅښي نو هېڅ چا ته یې د معلومات نه کېږي او هېڅوک یې په دغه وخت کې نه ګوري بیا هم دا اوبه نه څښي ځکه دا سوچ کوي اگر که ما نور څوک نه ګوري لیکن الله جل جلاله خو ما ضروري ګوري او یو ورځ به د هغه مخې ته ورځم او هغه ته به د جواب ورکوم نو په دې سوچ باندې دا د روژې خوړل نه ځان ساتي نو کله چې انسان سره دا احساس پیدا شو نو پوه شه چې دا بنده متقي شو نو بس معلومه خبره دا شو چې روژه د تقوا یوه پوړۍ ده او بل دا چې الله تعالی روژه فرض کړې الله پاک فایدې هم بیان کړې ده چې تقوا تاسو کې را پیدا شي او بل دا چې ګویا الله پاک بندگانو ته د تقوا یو قسم پیدا کول یو طریقه ورکوي تقوا دغسې چې مثال په طور نه دې څوک ګوري نه در باندې څوک خبرېږي نه چاته پته لګي ته بیا هم اوبه نه څښې تږې ته روټۍ نه خورې اوږې ته کمزورې او مطلب دا چې ته نه خورې نه څښې دا د تقوا هغه تربیت شو تقوا دغسې ده خو روژه بیا تقوا چا لپاره ده تقوا سره روژه له پیدا کړي چې انسان بیا روژه کې د ګناهونو نه ځان وساتي څنګه ځان وساتي غیبت نه کوي دروغ نه وي کنځلې نه کوي نامحرمو ته نه ګوري د فضولیاتو نه بېهوده او نارواو نه ځان بچ کړي دغه روژه چې ده دا یو قسم د تقوا یو علاج ده نو کله چې د تقوا علاج ده کې یا مثال علاج کې نو د علاج سره پرهیز ضروري که یو کس مثال په طور علاج کوي خو پرهیز ورسره نه کوي نو دا علاج پوره اثر نه کوي نو همدا وجه ده چې روژه د یو قسم تربیت د تقوا ده نو چې په دې تربیت د تقوا کې ته پرهیز ونه کړي د ګناهونو نه نو بیا تقوا په انسان کې نه پیدا کېږي که چېرې موږ او تاسې مثال په طور چې الله پاک فرمایي چې تاسې متقیان شئ د دې آیات کریمه نه دا معلومیږي چې مثال په طور موږ او تاسې په دې روژه کې د هر قسم ګناهونو نه ځان بچ کړو یقینا موږ او تاسې به متقیان کېږو مثال په طور دروغ ونه وایو غیبت ونه کړو ظلم ونه کړو زیاتې ونه کړو ډاکه ونه کړو فلمونه ونه ګورو ډرامې ونه ګورو فضولیات نه بلکې شپه او ورځ هماغه د ماښامي پېشمني خوراک حلال رزق او سره مثال په طور عبادات کول ګناه نه ځان بچ کول موږ او تاسې به په دې سره یقینا متقیان ګرځو الله پاک فرمایي چې تاسې په دې سره زه متقیان کوم نو چې کله متقیان هم کوم زم دوستان کوم چې کله متقیان کوم جنت تاسو چې کله متقیان کوم تاسې په دې روژې هدایت به قرآن تاسې لپاره کې عزت به هم تاسې ته ملوي ولې د دې روژې په باره کې څومره فضایل راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک وایي چې الصوم لی انا اجزی به روژه الله پاک فرمایي زما لپاره زه خپل ځان پکې ورکوم نو چې ځان ورکوي ان اولیاءه الا المتقون نه دی د الله تعالی دوستان مگر متقیان دي متقیان مگر روژهدار په باره کې الله پاک فرمایي چې روژه دې ونیسي روژه زما لپاره روژې په بدل کې به ځان ورکو ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې روژه یو ډال ده نو روژه ډال ده روژه سره سړی متقي کي تقوا په باره کې الله پاک فرمایي چې مطلب دی به د جهنم نه بچ وي او دی به جنتي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې روژه چې ده دا صبر ده د صبر بدله جنت ده نو صبر بدله جنت ده صبر سره دغه یو قسم تقوا ده نو عدت للمتقین جنت د متقیان لپاره تیار ده روژهدار لپاره ځکه جنت ورکي حدیث مبارک کې راځي چې جنت باندې هوا لګیږي او هغې ته اعلان کېږي چې زه د زما بندګان به تاسو ته راشي نو د الله دوست پې ګرځي او جنتی پی ګرځي نو چې د الله دوست پی ګرځي همدا وجه ده الله پاک چې چا سره محبت پیدا شي په ټوله دنیا کې ټول مخلوقات هغه سره محبت کوي مم جبرائیل علیه السلام کې همدارنګې فرشتې مقرب هم دعاګانې ورته کوي محبت هم کې تر دې حده پورې محبت یې زیات شي چې اسمان نه ځمکې ته راکوشي ځمکې نه تر سمندر ورسیږي چې کبان هم روژهدار سره محبت کوي دعا د مغفرت ورته کوي ځکه تقوا ده
او تقوا دا چې الله پاک فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تاسو کې مطلب عزت والا تقوادار خلک دي. تقوا سره مطلب روزي سره تقوا راځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د روزهدار د خولې بدبوی الله تعالی د مشکونم بهتره ده او دومره عزت ورته الله تعالی ورکي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله په خپل ذات باندې قسم کوي چې د درې خلکو به خامخا زه امداد کوم چې دوی څه غواړي هغه به ورکوم. یو مطلب عادل باچا، دویم مظلوم، او دریم پیغمبر علیه السلام فرمایي روزهدار تر کومه پورې چې د روزې. نو ګوره دغه روزې سره تقوا راځي او د تقوا چې کم فواید دي او کم مطلب درجات او کم چې ثوابونه عوضونه دي الله تعالی دې روزهدار ته ورکړي. خپل دوست ګرځي هغه د جنت ته اعلان کوي چې روان دي زما بندگان تاسو ته جنت کال په کال ښایسته کولی شي د دې روزهدار لپاره. ځکه الله پاک فرمایي عدت للمتقین، متقیانو لپاره تیار، روزهدار لپاره جنت تیاریږي. هغه تیار شوی د اورحال په کال دی لپاره صفا کیږي او برابریږي او ښایسته کیږي د روزهدار لپاره. ځکه الله پاک فرمایي چې تاسو به د روزې سره متقیان وګرځېږئ. نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې د پوړۍ اوله د تقوا ده، بس دا تقوا شروع شو. الله پاک مهربان ذات ده او حدیث مبارک کې راځي الله پاک به د بنده باندې دومره مهربانه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي لکه د اویام میندو چې څومره محبت او مهرباني ده هغه نه هم زیات الله په بنده مهربانه ده. معنا دا چې څومره ته مور ته خپل ګراني، څومره مثال په طور تا سره مور محبت ساتي، دغه محبت تا لیدلی دغه یو اندازه د دې یو په اویا نه زیات تا سره الله پاک محبت کوي. نو ته به دا وې چې الله را سره محبت کی، الله ته زګرانې ما، نو بیا الله پاک ما ته وی چې خورس کا ما دې کې د الله پاک د محبت څه ښکاره خبره ده. اته ابتدا وا مثال په طور ته سوچ وکړه. ته ماشوم وي، بعضې وخت کې په کور کې په زندګۍ په ژوند کې مور دغه ماشوم یا ماشومان بعضې خوراک نه مطلب دا چې ماشوم منې کوي، بعضې خوراک ورته نه ورکوي. اگر که دا ماشومان هغه خوراک پسې جاړي نو بیا مور نه ورکوي. دا د دې مور دا منې کول د دې ماشوم لپاره څه چې دې جاري مور نه ورکوي. ځکه د دغه شي په منې کېدو کې د دې مور چې ماشوم منې کوي د دغه ماشوم پکې فایده وي. داسې نه چې مور د ده دشمنه ده. نو لحاظه چې مور محبت لري، په ژړا ستا پروا نه ساتي، ستا په پیدا پروا ساتي. سخت شی نه درکې خېټه به یې خرابه شي. کوم شي نه پریزي هغه د جاړي هغه پسې غلی کوي، خو مطلب هر شی نه ورکړي، هغه شي باندې دی غلی کېږي خو نه یې ورکړي چې ته وروسته نقصان رسوي. دی جاړي، دی مطلب ماشوم چغې وهي، ناطاقت یې مور بیا هم ځان ورسره په عذابوي ګرځوي او مطلب دا چې ویې خوځي راوخوځي په زانګوی کې مثال په یو څه مصروف کوي، خو چې دا شی دا ونه غواړي که دا د وخوري او که د والي مطلب ته نقصان رسي. نو ګوره مور هغه د ځان ته تکلیف ورکړي خو ستا پیدې ته د سوچ ده. نو چې کله مهربانه مور په دې حد باندې دشمنه نه وي، خوراک نه ورکوي، د دغه جړه هم برداشت کوي خو خوراک نه ورکوي ځکه چې ته نقصان رسي. همدارنګه الله پاک په موږ باندې روژه فرض کړې ده او په دې کې موږ لپاره د خوراک څښاک غیره نه منې کړي. نو په دې کې همدا زموږه فایده ده چې دې سره موږ متقیان او فلسفه په دې حکمت په دې روژه کې دا ده چې په دې سره انسان تقوا پرهیزګارۍ مرتبې ته ورسي چې کله دی پرهیزګار شو، دی الله دوست شو، قرآن د لپاره هدایت شو، جنت د لپاره تیار شو او مطلب دا په دې ټولو انسانانو کې عزتمند شو. نو الله پاک په دې نه خوراک ستا نه څښاک ستا خپل دوست یې جوړي په نه خوراک او نه څښلو سره مطلب دا چې په دې روژه کې تا جنت تاله تیار کړی ده او تا ته عزت هغه کوي، تا لپاره هدایت قرآن کریم ګرځي. نو ځکه الله پاک روژه په موږ فرض کړې ده. بلکې که چیرې مثال په طور دا ټول دین څومره چې نیک اعمال دی کول دي او مطلب دا چې څومره تعلیمات اسلامي دي دې ټول مثال په طور نچوړ او حاصل چې دا په یو ټکي کې موږ مطلب دا چې بیانولی شو، موږ داسې ویلی شو چې د دې ټول دین اسلام نه مراد څه شی تقوا. نو چې دا ټول دین باندې عمل کولو د ټول د تعلیماتو خلاصو نه جوړ دغه یو لفظ تقوا ده.
نو معلومه دا شو چې ټولو عبادتونو ټول اعمال دین مراد مقصدی اصلي هغه تقوا د الله تعالی تکي جوړي او چې بیا کله مثال په تور تقوا بیا د ټول دین باندې عمل کولو د دې ټول دین هغه خلاصه ده نو چې کله دین باندې عمل راشي دین مثال په تور ټول امور باندې نو د لپاره بس باندې حاصلي دنیا کامیابی به حاصلي د آخرت هم حاصلي نو چا کې چې تقوا پیدا شي نو دا داسې کس په دنیا او په آخرت دواړو کې کامیاب شي همدا وجه د قرآن کریم او حدیث مبارکه چې ده هغه ټول په تقوا باندې مطلب څه کوي تاکید کوي او مطلب دا چې اهمیت بیانوي لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي الله پاک ستاسې مالونو ته نه ګوري ستاسې صورتونو شکلونو ته نه ګوري الله پاک ستاسې زړونو ته ګوري هغه تقوا تقوا د ټول عبادتونو بنیاد ده همدارنګه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی وي چې زه ډېر عابد جوړ شم په ټولو انسانانو کې نو دې تقوا اختیار کړي تقوا سره سړی د ټولو عبادتونو د عابدونو غټ عابد ګرځي ځکه د یو ګناه نه ځان بچ کول د 3 لکو نوافل او عباداتو نه د یو ګناه نه ځان بچ کول بهتر یو سړی د مثال په طور 50 ځل قرآن کریم ختموي د دغه 50 ځلو قرآن کریم ختمولو نه د یو غیبت نه ځان ساتل د دې 50 ختمونو نه د یو غیبت نه ځان ساتل په اجر او په ثواب کې دا بهتر الله پاک ته په دې ختمونو مثال په طور په دغه نفلونو دا 3 لکو باندې دومره نه قریب کیږي دا بنده چې څومره دا بنده په دې ګناه پرېښودلو کې قریب کیږي او که چېرې مثال په طور ته وایي چې نیک اعمال کوم په دې سره الله ته قریب کیږي بنده ګناه سره بیرته لرې کیږي ولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي ته څه فرمایي تبني و تهدمو آبادول کې او بل طرف ته ورانول کې نو چې ته مثال په طور نیک اعمال کې او بیا مثال ورسره ګناه کې نو دا آبادول او ورانول شو نو چې کله مثال په طور آبادول او ورانول کې نو د پیدا څه شی جوړه شوه نو تقوا داسې یو شی ده چې شی محفوظ ساتي دا موږ او تاسې منځونه کوو موږ او تاسې مثال په طور ذکر او اذکار کوو موږ او تاسې تلاوتونه کوو د ده آثار موږ او تاسې کې نه ښکاره کېږي به د موږ او تاسې نورانیت من کې وي او موږ او تاسې کې مثال په طور خیر وي او برکت وي د هغه منځونو چې کوم ښه صفات او کوم اثرات بیا موږ کې موجود شي هغه فرضي د فرض عبادت هغه اثر په موږ کې نه وي د نوافل او هغه اثار خو لا پرېږده مثال په طور یو بالټي کې که یو سړی اوبه اچوي دا بالټۍ دلته محفوظ پروت وي نو تر سبا پورې دا اوبه پکې پاتې کېږي او که چېرې مثال په طور یو ټینکۍ ته یو لوی ډرام ته مطلب تا پیپ لګولی ده هغه ډکې خو دې ټینکۍ ته مقصد دا چې یو 5 بمبې لګېدلي دي او دې نه وخت په وخت یو بځي نو وایه دا چې دغه ته چې غټ پیپ باندې راځي چې دی مثال په طور زر ډکې دغه لوی ډرام او دا ټینکۍ خو 5 پیپونه ورته نور لګېدلي هغه نه تېوځي نو ته دا وایه چې سبا پورې دې ټینکۍ او مثال دې ډرام کې به اوبه پاتې شي نه پاتې کېږي یو بمبه لګېدلې ده او 15 تېوتې دي نو ده کې اوبه نه ایسارېږي ما بالټي کې اوبه ایساره شو څه مطلب که چېرې مثال په طور ته دا یوازې دا فرایض منځونه وکړي او ته ګناه نه ځان بچ کړي د 5 فرایضو نورانیت به ستا په مخ او ستا صورت و شکل و په وینا او په اورېدلو په کتلو کې به پراته وي او که چېرې مثال په طور ته تهجدونه کې او مثال په طور اشراق نوافل عبادات ذکر اذکار تلاوتونه کې خو مقصد دا چې سترګې د محفوظ نه دي نورانیت په دې اوته سترګې د محفوظ نه دي مثال نامحرمو ته ګورې فلمونه ډرامې ګورې هغه نورانیت په دې وځي او چې مثال په طور غزل اوري هغه په غوږونو دې وځي او که چېرې مثال په طور ته په دې خولې باندې فضولیات وایې کنځلې کې او غیبتې کې هغه نورانیت په دې او که چېرې مثال په طور په پوزه دې هغه خوشبیانې لګولې چې د نامحرمې مطلب د لباس او د هغه خوشبیو څه د په دې باندې هغه شو یا د لاس په داسې یو ځای ولګېده چې هغه انسان د ګناه لپاره سبب ګرځېږي هغه نورانیت د په دې ختم شو نو اسم نه پاتې کېږي نو چې کله یو انسان ګناه نه ځان بچ کړي نو دې کې میا مثال په طور نورانیت پیدا کېږي او چې ګناه نه سړی ځان نه بچ کړي نورانیت خو نه پاتې کېږي نو روژه چې د مثال په طور تقوا ده او مقصد دا چې کمال ده د ټول دین نه چوړ د روژه ده یو د تقوا یو مثال په طور یو پوړۍ ده یو نمونه ده نو په دې باندې سړی بیا په ټول دنیا او آخرت باندې مقصد دی کامیاب پاتې کېږي نو تقوا د حفاظت لپاره حفاظت لپاره لکه څرنګه چې ډاکټر او معالج او حکیم پرهیز ورکوي څه دی پرهیز ورکوي
خو دا مقصد نه چې د بیمار پرهیز کوي نو ډاکټر ته پیدا ملاویږي نه د بیمار ته صحتمندي پاتې کیږي او چې مثال په طور بلډ پریشر دی یا شوګر دا هغه ته چینی باندې خوري مثال مالګه باندې خوري یو طرف ته مالګه خوري او بل طرف ته ګولۍ اچي نو خو اثر نه کوي نو تقوا د دغه روژه چې موږ او تاسو ګناهونو نه ځان بچو